بسم الله الرحمن الرحیم. غیر جان تاسو ته مخاطب یم. قاسم علي شاه تاسو به پیژنې دا موټیویشنل سپیکر دی او په ډیرو ادارو کې په ډیرو ځینو کې د خپل موټیویشن هغه لیکچر د وجې نه کامیاب هم دی. په یوټیوب باندې چینل دی، په فیسبوک باندې خلک فالو کوي او ډیر خلکو د زندګۍ کې لکه داغه د وجې نه او داغه د لیکچرو د وجې نه انقلاب راغلی دی او ډیر خلک داغه د وجې نه د مایوسۍ د زندګۍ نه روتي دي او د کامیابۍ په زندګۍ کې هغوی سفر شروع کړی دی. په خپله قاسم علي شاه د جاوید چودھري شاګرد پاتې شوی دی او د هغه په موټیویشنل چې څونه د هغه لیکچرز و هغې کې به هغوی ساه اخیستله. جاوید چودھري په خپله په خپل کالم کې هم د دې په باره کې ذکر کړی دی چې دا زما په هونهار شاګردانو کې و یا دا زما په هوښیار شاګردانو کې و یا دا چا چې پیکینګ پاور زیات وي دا زما په هغه شاګردانو کې شامل دي. او نن واقعي چې همدغه شان ده. د هغه د عمران خان سره ملاقات شوی او د عمران خان د ملاقات نه پس بیا هغه شهباز شریف سره ملاقات شوی. بیا هغه په 92 نیوز باندې بیا یو انټرویو ورکوله. په هغه انټرویو دوران کې د هغه د الفاظ داسې وو چې په هغې باندې زما لږ اعتراض دی او په هغې باندې دا نننی ویډیو کوم. قاسم علي شاه نه تپوس وکړی شو چې یاره تا شهباز شریف څنګه وکتلو او تا عمران خان څنګه وکتلو، لکه ستا د هغې په باره کې تاثرات څه دي. نو د شهباز شریف په باره کې هغې وویلي چې یاره ډېر سافټ دی او ډېر نرم مزاج دی او هغه دا دی او هغه داسې دی، لکه د هغه دپاره چې کونه څونه هغه تیلې پکې استعمالولی شو هغې پکې استعمال کړل. او بیا چې کله د عمران خان خبر راله نو عمران خان هغې کې وویلي چې یاره هغه کې یو اکړپن دی او د قیامت نه پس هم چې کومې فیصلې کېږي د هغې پته او د هغې خبره چې کومه ده او د هغې کارونه هغه هم د دنیا کې عمران خان کوي. دا نعوذ بالله نعوذ بالله دا ډېره زیاته سخته خبره قاسم علي شاه کړې ده او اوس ټرینډینګ هم په دې باندې روان دی. په ټویټر کې په فیسبوک کې په ټولو کې اوس خلک هم په هغه باندې د تنقید کوي چې یاره داسې الفاظ تاله نه استعمالول پکار. د قیامت نه پس فیصلې او د قیامت د ورځې فیصلې او د محشر فیصلې دا خو د الله په لاس کې دي. قاسم علي شاه چې کلم لیکچرې ورکوي ما په خپله د هغې لیکچرې کتلي دي اورېدلي هم دي. په هغې کې ډېره عاجزي وي، په هغې کې ډېره انکساري وي، په هغې کې اکثر له دیندارۍ خبرې وي، هغه اکثر له دین طرف ته خلک راغب کوي، اکثر له هغه قرآن طرف ته خلک راغب کوي، اسلام طرف ته راغب کوي، د نبي علیه السلام طریقو ته خلک راغب کوي. نو په موټیویشنل لیکچرز کې چې کمې خبرې کوي نو په کار دا وه چې اکه خبرې د دې په باره کې هم کړې وي. دا د هغه حق دی که هغه کمې پارټۍ کې حصه اخلي، د کمې پارټۍ ایم پی اے جوړېدل غواړي، ایم این اے جوړېدل غواړي، دا د هغه حق دی. دا حق هغه ته جمهوریت ورکړی دی. دا د هغه حق دی چې کومه پارټۍ نه هغه ودرېږي هغه ځای نه دی خدای پاک کامیاب کړي، خدای دې ایم پی اے کړي، خدای دې ایم این اے کړي، خدای دې سینیټر کړي چې څه کیدی شي هغه دې وشي. خو کم از کم دا الفاظ ول نو پکار چې یاره د قیامت نه پس چې کومې فیصلې کول دي هغه به عمران خان کوي. نعوذ بالله نعوذ بالله. دا خو عمران خان تا د خدای سره برابر کو، دا خو تا دونه غټ لوی او شرک وکړلو چې دا خو ته په دې خپل د الفاظو په بهاو کې دونه تیز لاړې، دومره مخکې لاړلې چې په هغې کې تا د الله پاک د هغه عزت، د هغې د ریسپیکټ، د هغې د لوی، د هغې د شان تا خو د هغې خاطره مو نه کړلو. نو کم از کم تاله خو دا الفاظ نه استعمالول پکار چې تا کم الفاظ داسې استعمال کړل. نو قاسم علي شاه په خپله پوه سړی دی، اوس په مونږ هغه څه پوه کړو. بل دا چې قاسم علي شاه که دې کیل ته را دننه کېږي یا هغه دې کې حصه اخیستل غواړي نو په هغه باندې خو د چا طرف نه بندیز نشته. خلک داسې وایي، بعض خلک اوس داسې الفاظ استعمالوي د هغې دپاره موږ ته پته نشته، والله عالم. خو دا د حاجي صاحب کس دی او حاجي صاحب لږ نبض کتلو د عمران خان او د شهباز شریفو او د هغه نبض شناسۍ دپاره وي د انتخاب شوی او په هغې باندې وي لږ د عوامو نبض هم چک کولو. په کوم وخت کې چې د قاسم علي شاه اخري په یوټیوب باندې ویډیوز راغلي دي نو هغې کې 22,000 ویوز دي، 26,000 ویوز دي، 29,000 ویوز دي. دا د هغه د موټیویشنل والا ویډیوز دي. تاسو یې کتی شئ د هغه په چینل باندې چې کوم اخري ویډیوز اپلوډ شوي دي دا د هغې ویوز دي. خو چې کله د عمران خان سره ویډیو شیر کړې ده په هغې باندې 7,01,129 ویوز چې څو پورې زه دا ویډیو کوم نو هغه وخته پورې په دې باندې دا نه ویوز راغلي وو. د دې نه دی اندازه لګوله چې یاره خلک کم طرف ته دي. نو که خلکو طرف ته کتلی نو بیا خو د دې ویډیوز او د دې ویوز نه اندازه لګول پکار دي. خو چونکې هغه نبض چک کولو او حاجي صاحب نبض چک کولو نو ښې وکړل چې یاره دا نبض یې چک کو، خو په دې کې دا الفاظ چې کوم د اسلام نه خلاف دي او په شرکي الفاظ دي
په دې کې احتیاط کول پکارو. قاسم علي شاه نه کم از کم زمونږ د امید نه و چې هغه به داسې الفاظ استعمال کړي. دا د هغه حق دی که هغه د مسلم لیګ نون نه ودرېږي او که د پی ټي آی نه ودرېږي. لکه هغه ویډیو ویل شوی ده چې عمران خان ته وایي چې ما ته د پی ټي آی ټیکټ په ملو شي چې زه ایم پی ای شم او څوک قسم یاد کړي څوک حلقه یاد کړي چې ما ته که دا حلقه ملو شو. عمران خان ورته وایي چې موږ به وګورو بیا به هغې نه پس بیا تاله پکار دی وي داسې کسان زمونږ خوښ دي چې هغه راشي سیاست ته. خو زما و مکه یوه خبره ده، زه یم دنده ہے پر گنده ہے. یې دا د سیاست والا دا فیلډ چې کوم دی دا زمونږ په شان خلکو دپاره لکه څنګه چې قاسم علي شاه دی دغه شان خلکو دپاره دا ګنده ہے. دا په دې وجه باندې چې په دې کې بدنامي زیاته ده، په دې کې به سبا تا نه تپوسونه کېږي. بل دا چې قاسم علي شاه به په دې کې بیا یک طرفه شي، د هغه ټریفک په یک طرفه باندې وي. هغه بیا مکه پارټي چې کومه پارټۍ نه هغه ودرېږي، کومې پارټۍ نه هغه ایم پی ای شي، د دغه لایف چې کوم د موټیویشنل والا لایف دی دا به ختم شي، ځکه چې هغه به بیا دفاع کوي د هغه یوې پارټۍ. دا نورو پارټیانو به هغه خلاف کېږي، دا نورو پارټیانو به هغه خلاف خبرې کوي. نو دا زمونږ په شان خلکو دپاره، زمونږ د فیلډ والا خلکو دپاره داسې قسمه بیانات او داسې قسمه خبرو نه اجتناب کول پکار دي. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.